سم په خرڅ کړو سریه خرڅ کړو په 2 लाख روپۍ کې 58,000 روپۍ جعلی مال راکړه خاندل مې قتل مې یاره مې دا خو ما د جعلی نه ښکاري خو دا بینک راویستلې چې دا لوټونه دي جعلی راوړي دي صرف وجه دا ده چې موږ مسلمانان یو موږ 15 وخت مونځ کوو دغلته به دا سیخ تلی کور د پاره دا په لنټر کې اچولی کېږي دا د حرام شو ځکه چې دلته د یو مسلمان سره دوکه وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد ولاړې مجی په تخبئی کې دلته رالم یو دکان کې مې سودا کوله او په هغې کې یو ورور راته وي چې پرون نابله ورځ څو ورځې مخکې یو 15 ورځې مخکې د 2 लाख روپو خرڅ کړې په دکان کې دا د سریې دکان دی او ګیټونه ورسرې د بانسونه سم په خرڅ کړي سریه خرڅ کړو په 2 लाख روپۍ کې 58,000 روپۍ جعلی مال راکړه خاندل مې قتل مې یاره مې دا خو ما د جعلی نه ښکاري خو دا بینک راویستلې چې دا لوټونه دي جعلی راوړي دي صرف وجه دا ده چې موږ مسلمانان یو موږ 15 وخت مونځ کوو دغلته به دا سیخ تلی کور د پاره دا په لنټر کې اچولی کېږي دا د حرام شو ځکه چې دلته د یو مسلمان سره دوکه وکړه موږ الله منو چې الله شته خو موږ د الله نه منو ځکه زموږ عقیدې داسې جوړې شوي دي چې موږ به د انسان خپې څنګه وکړو دا د 2 लाख روپو په سودا کې 58,000 روپۍ جعلي لوټونه په 2 लाख روپو کې ستا مزدوري څومره وه 2,500 روپۍ د ده مزدوري وه او 58,000 روپۍ پکې جعلي لوټونه ورکړو. دا ویډیو مقصد مې دا دی د ورور وي چې کیمرې ته نه مخامخ کېږم به زما نصیب ما ته راورسېدو دلته مې ایښودی دی خو د کیمرې کار نه کوم نو ما وې زه خپله پې د خپلو مسلمانانو له یو میسج ورکوم که کوم به یې دا لوټونه جعلي ورکړي کېدای شي دا ویډیو ګوري صرف دومره درته وایم چې دا سیخ به تا په لنټر کې استعمال کړی نو په دې لاندې به ته مرې او دغلته به ستا روخه موزي کېدای شي که په کور کې د مرګ لیکلی شوي له دې سیخ ته لاندې به ستا روخه موزي تا سوچ وکړه چې ستا ځنکدن هیر دی تا نه آخرت هیر دی تا نه د الله قرآن هیر دی په دې قرآن کې لیکلي دي که په ترجمه چا ویلي چې ژوند څنګه دی ژوند څه دپاره دی موږ به دلته کو سره راغلي سلو یو موږ خو دا خو یو زندګي دارځي کر دی که چا ښه وکړ ښه یې وکړل او ښه یې وکرل نو ښه به مومي بیا یو مسلمان له دوکه ورکول دا 50,000 روپو نو افسوس الله دې دغه مسلمان ته هدایت وکړي چې چا دا کار کړی او الله دې وکړي چې واپس راشي دغه خپله غلطي تسلیم کړي او دغه بل مسلمان له خپل حق ورکړي او دغه کم مارکیټونو کې ناس خلکو ته به زه دغه میسج ورکړم چې به د لوټونو ډېر احتیاط کوئ زما په لاس کې دا ګېډې دا جعلي دي خو زما غونده کې کس یا عام سړی په دې نه پوهېږي دا ګورئ ورته تاسو دا 58,000 روپۍ دي په دې نه پوهېږي چې دا جعلي دي که دیسي دي خو چونکې مشینري پیل کوي نو لږ احتیاط کوئ هسې نه چې د 2,000 روپو د ګټو دپاره دغسې تاسو 50-60,000 دا جعلي لوټونه ترلاسه کوي او بیا به خفګان وي د فایدې په وجه باندې ګاډو والا د غریبانانو دپاره میسج چې لوټونو ته خیال کوئ او بل دا کومه غریبه طبقه دا ګاډۍ فروټ چې خرڅوي یا دغلته ولاړې سبزي خرڅوي نو دوی ته مې چې احتیاط کوئ خاص کر په دې علاقه باندې دا جعلي لوټونه هم شوي دي زیاتې دوکې روانې دي او دا داسې شکل کې روته لوټ دی چې پہچان کول یې ګران دي. کیمرامین صاحب دا کیمره پې لږ رانږدې کړه دا چې لوټونه دي او زه پې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 دا لوټونه یو بل پسې نښتي ډبل اوړي خو 58,000 روپۍ دي نو دغه نورو دکاندارانو ته هم زه ویم کوم چې په هول سیل دکانونه دي یا ګاډۍ دي یا پرچون دی نو غټ لوټونو ته احتیاط کوئ د 100 هغې ته هم کوئ د 500 ته هم کوئ د 0 هغې ته هم کوئ د 50,000 ته هم کوئ ځکه چې پته پکې لګي نه چې بیا وخت راشي بینک ته یو څه یا چاله ورکړي واپس یې درپسې راوړي چې لوټ دی جعلي دی او الله دې وکړي چې دا کم خلک دا روزګار کړي چې دغه مجرمان ګرفتار شي ځکه چې د قوم معاشرې ته یو خوا مهنګایي ده
عوام ځپلي شوي دي، غربت دی. بل خوا پکې قائد اعظم نقلي روتی دی، نو انسان په چا اعتماد وکړي. او بل دویمه خبره دا ده، زه بار بار وایم چې موږ مسلمانان یو، موږ الله منو، موږ دعوه کوو چې شکر الحمدلله موږ مسلمانان یو، خو ایمان زموږ دغه حد ته راغلی دی چې موږ د جعلي لوټونو کاروبار ښه په درس کې کوو. یو مسلمان له دوکه ورکوو د لالچ دپاره، د یو څو روپو دپاره خپل آخرت ورکوو. یقینا چې د کوم ورور له دا جعلي لوټونه راغلي نو ده پې د آخرت ګټه شته، تا پې آخرت بایللی د دنیا ګټه دې وکړه. او دنیا خو د یهودو، د هندوانو، د انګریزانو ده، مسلمان خو به د هغې دنیا تمه لري. دا خو زه وزداره دی، یو غټ ډیلر دی، سرمایهداره دی، یقینا خفه به وي خو دومره به نه که دا یو داسې ادنا غریب کس سره دا واقع مخې ته راله نو یقینا چې هغه ته هارټ اټیک هم کیدی شي، ځکه چې 58,000 روپۍ ډېر غټ رقم دی. او په نن سبا وخت کې دومره پیسې جمع کول یا بچت کول دا د غریب سړي په بس کې نه دي. نن سبا سړی دیاړي وکړي، هغه پې بچو له رزق نشي پیدا کولی. یقینا ما سارې یو بابا را سره موږ شو، بچي خپل لیک پیو، ما بابا یخني ده، ما ته بچي پسې ولوالم په رب قسم چې پلشتکی چپړې په 100-1.5 روپۍ کېږي، دا غریبانان خپلو بچو له پیزار نشي اخیستی. حالانکه یخني ده، جمی دی چې بوټان ورته واچي، خو د دې غریبانانو وس نشته. راته وایي چې نن مې څلورم ورځ ټرالیانې ډکومه، دیاړي مې نه ده لګېدلې. او د دې ماشوم د بېګانه زیاتو تکلیف په غوږونو یې درد دی. نو اوس مې را روان کړی سرکاري هسپتال ته بوځم، که چېرته سرکاري دوی ورته راکړي. او بیا دغسې مزدور، دغسې ګاډۍ والا، دغسې د غریبانانو سره بیا دغسې واردات وشي چې د اصلي لوټونو په ځای هغې ته جعلي لوټونه ورکړي. یقینا چې هغې ته د زړه تورم کېدی شي. دا ویډیو مو کتله، د ویډیو له شیر صرف د دې دپاره ورکړي چې دغه مجرمان ګرفتار شي او د نورو غریبانانو سره دوکه ونه شي. د دې سره ما شهید خان چې اجازت راکړي د الله پاک دا ویډیو وګوري چې سبا په دې کې هغه ته تکلیف رانشي، صحیح خبره ده. هارټ اټیک هم ورته کېدی نه شي. بل خبره دا ده، ستاسو ماشاءالله د کاروبار داسې عام سبزۍ والې غریب دغه خو مېرمن سبا به تباه وي. دلته مې بله ورځ هم سبزۍ والا ته وویل، ما ویل ګوره وروره خیال کوه، هلکه اوس موږ دې تعلیم اخلو صفا نه پې پوهېږي. زه په خپله نه پوهېږم د دې کې. یو ګوره دا مې صرف دغه له کولې ما دا سوچ کوم دا کس ما دا مې صرف د دې دپاره یخې وي چې ودرېږه دا کس راشي که چېرته م ګیر کړو که نه نو ډېره ښه به وي. که ګیر نه شو نو بیا به چې کم دی دا سوځوم لکه دا سوځوم. دا مې پرون سوځول، چا راته ویل مه سوځوه دا سړی به وایي ګیر نه خیر دا وي ساته نه مارکېټ کې مې اطلاع کړې ده که نه.